बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ستاسو توجه یوې اهم مسلې طرف ته راګرځول غواړم. جومات د الله رب العالمین کور دی او په دې کې د ادب مظاهره کول پکاري. اکثر خلک په مسجدونو کې د رخصوي سیز اعلان کوي او شریعت مونږ ته د هرې خبرې حکم راکړی دی. نو داسې مونږ ته د رخصوي سیز د اعلان کولو شریعت پابندی لګولې ده چې په جومات کې به د خپل یا د بل د رخصوي شي اعلان نه کوي. د دې نه شریعت مونږ او تاسو منع کړي یو. که فرض کا یو بنده دی د هغه نه سروک شوي دي یا د بل چا نه سروک شوي دي او یو بنده په جومات کې اعلان وکړ چې یو سیز روک شوی دی او که چاته معلومات وي نو هغه فلانی ته حواله کې یا فلانی ځای کې جمع کې. نو شریعت بیا دا حکم هم راکړی دی چې د روک شوي شي اعلان کول ناجایز دي او د هغې باوجود په جومات کې اعلان وشو چې کومو خلکو واورېدل په هغوی باندې دا لازم شي چې خیره به ورته کوي چې یا الله دا کم روک شوي سیز اعلان په جومات کې وشو دا پیدا مکې. دین اسلام یو پاک او ښکلی دین دی. موږ او تاسو ته دا مسله ښودلې ده چې په جومات کې به د روک شوي سیز اعلان نه کوي. که چا اعلان وکړ نو عظیم جرم او لویه ګناه یې وکړه او د پیغمبر علیه السلام د ممانعت چې هغوی ممانعت کړو د هغې یې بې حرمتي وکړه. هغه حکم یې پامال کړ. نه چې څوک دغه احکام پامال کوي هغوی ته بیا حضور علیه السلام حکم کوي وی چې تاسو واورېدو نه تاسو ورته خیره وکړئ چې یا الله کله یې هم پیدا مه کوئ. دې ځای کې بیا کتابونو لیکلي دي چې بعضې وخت کې سړی به ډېر زورور وي هغه ته په مخ نشي ویلی چې خدای دې پیدا نه کړي. نو چې یریږي او په مخ دې ورته نشي ویلی نو په ځان سره په زړه زړه کې ووایه چې خدایه ته وله کله هم پیدا مه کړې. نو په جومات کې د روک شوي سیز اعلان کول دا شرعاً لوی جرم او ګناه ده. داسې که چېرته په کلي کې یا په خاریه کې ټول خلک یو ځای کېږي جلسه کوي جلوس یا احتجاج کوي نو د دغې جلسې جلوس یا د احتجاج دپاره قوم ته اطلاع څوک ورکوي نو د جومات نه به اعلان نه کوي. د جلسې جلوس او احتجاج دپاره په جومات کې به اعلان نه کېږي چې راټول شي. که اعلان په جومات کې وشو دا به شرعاً جرم شرعاً به ګناه وي او دا قابل مذمت عمل دی. د دې نه به توبه ویستل پکاري الله نه به معافي غوښتل پکاري. په اذان باندې یا په وعظ باندې پابندي نشته، په نعت ویلو پابندي نشته. د دې نه علاوه په جومات کې د نورو څیزونو اوازونه کېږي اعلانونه کېږي نو هغه که په لاؤډ سپیکر کېږي او که داسې د جمع ملګرو ته جوخ ویلې کېږي بغیر د لاؤډ سپیکر نه نو هم په جومات کې د نورو خبرو اجازت نہیں دا به گناہ وی. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.